الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن أو توزن وقال مجاهد رحمه الله القسطاس أو القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب أو إشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. معزز علماء کرام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو نارینه‌و زنانو په مدرسة البنات کې راجمع شو فاضلات و طالبات نن ستاسو په دې فارمولو کلی کې چې زمونږه قاری صاحب زید مجده او داغي سره کم نور علماء کرام اساتذہ د دې جامعي دي مهنت کوي د هغه مهنت یو نتیجه ده مولانا شیرین زاده صاحب عقیده مشکات المصابیح اخیری حدیث الاستا دارنگی ختم د مشکات شو د صحیح بخاری د دې کتابم اخیری حدیث تلاوت کړي شو
هغه بچي خوش قسمت دي چا چې شپږ کاله د مدرسې ته راتګ وکړ او نن باغی ته د عزت لوپټي ور پسرولی شي سندونه به ول ورکولی شي مین دی به خوشالي پلاران به خوشالي چې زمونږ کورونو ته د علم رڼا راغله محترمو دا د دینی مدارسو کردار دی بل محترمو دا امام بخاری رحمت الله علیه داو ګورا دا کله تیر شوی دی پسونو کاله وشو خداغه اغنوم اغه ژوندې دی زګه د احادیثو خدمت کړو د دین خدمت کړو او چا چې په اخلاص سره د دین مهنت کړي دی دا مشران یو خبره کوي وای انسان مړ شي خدا د کردار نه مړ کیږي انسان مړ شي د کردار ژوندۍ کاغه نیک کردار دی کاغه بد کردار دی انسان د دنیا نه لاړ شي خدا د کردار ژوندۍ کچرتا کردار د فرعون والده نو هغه کردارم ژوندۍ دی خلق داغه د ظلم واقعات بیانای خلق ور باندې لعنت لیږي خلق ور تخیری کوي کچرته یو نیک کردار دی اے محترم مسلمانانو خلق اغم یادای او دا د قران کریم نه حجم دی قران کریم هم د ډیرو خلکو کردار هغه مونږ ته مخه ته خودلې دي د ناکار خلکو کردارم قران ذکر کړي د فرعون د ظلمونو تذکرم قران کوي د نمرود بادشاہ د ظلم تذکرم قران کوي د حامان او د قارون تذکرم قران کوي د ابو لهب تذکرم قران کوي خودی خوا قران کریم د انبیاء کرام علیهم السلام تذکرم کوي قران کریم د هغه اصحاب کهف د ځوانانو تذکره هم کوي قران کریم د هغه رجل یاسین او د رجل مومن تذکره هم کوي که قران کریم وشهد شاهد من اهلها چې یو سړی دی د انصاف فیصله کړي وا نو قران داغه تذکرم کړي دا نو ګور څنګه چې د ناری نو د نیک عملو بد عملو تذکره کړي دا د زنانو تذکرم قران کړي دا قران کریم د زنانو تذکرم کړي دا اگر چې خاوندان داغي ډیر پاک خلقو لکه لوط علیہ السلام نوح علیہ السلام وګورا دا پیغمبران دي خو بیبیانو عقیده غلطه وي نو قران کریم دای تذکرم کړي دا نو کچرته قران د مریم بیبي تذکرہ کړي دا نو دا رنګي د مریم د مور تذکرہ هم کړي دا نو قران کریم چې د دې تذکرہ کړي دا نو قران کریم د یو بدعمل خزي د یو غلط کردار خزي تذکرم کړي دا زلیخا سورۃ یوسف کې تاسو بار بار اوریدلی دی کردار چې پړ کې ګندمی نه پیدا شوی و هغه اوس پورې دای تذکرہ کیږي دا صد پارا دا پکې ما او تا ته یو سبق دی ګوري چې د دنیا نه خوځي اسیم نو داسې سوکا چې سبا تا پس خلق دعاګانې کوي چې سبا تا خلق یاد ساتي چې سبا ستا هغه چې کوم اعمال دي کړی چې غصد کې جاریه وګرځي الکه دیزه کې په مدرسه کې دیزه کې ضرورتو د یو بلپ د یو تار دارنګي د قران کریم ضرورتو د یو کمرې ضرورتو الکه دا پلان کې مشره دا قرباني کړي وا هغه ټول مریادي کې بیاخه الکه دا مدرسه چې وا د دې بنیادونو کې پلان کې شریک شوی وا کانی راوړلی او سیمټه راوړلی او سیخي راوړلی وا زندگی تیریږي هغه نیک کردار یادېږي او کچرته علاقو کې
د دینی مدارسو د قرآنی دروسو مخالفت چا کړي الکه په خوا بدلته کې درس کې دغه محلي پلان کې سړی وو ګور د قرآن خلاف به کولو د قرآن د درسونو خلاف به میټینګونه راغوښته او دا به کول دا به کو اخر کې ناکام شو او ډیر په برا مرګ سره هغه مړ شه د دنیا نه لاړو هغه یادېږي ځکه وایي نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں تمہاری داستان ہوگی داستانوں میں ستاسو بسوک بیا سینم نالی وګوره امام بخاری رحمت الله علیه سونه کاله شوی دی ننم داغ کتاب په عربو کې هم او په عجمو کې هم او اے محترم مسلمانانو دا امام بخاری رحمت الله علیه دا د یو عجمی خاندان نه دی ها دا عربی النسل نه دی خو بدونه مهنت کړي دی دونه خواري کړي دا دونه اخلاص پکې دا کتاب ولیکلو په فارمولو کلی کې نن دغه د کتاب ختم دی خوش قسمت بچو هغه اختتام ته رسول دی اے محترم مسلمانانو امام بخاری رحمت الله علیه دا کتاب دا پشپاړس کال کې لیکل دی ها او دې ته الله تبارک وتعالى قبولیت نصیب کړي دی اے محترم مسلمانانو دا کتاب امام بخاری رحمت الله علیه په حرمینو کې لیکل دي صحیح صد دې په مکه کې نو په مدینه منوره کې په ریاض الجنه کې اے محترم مسلمانانو بیا امام بخاری چې کله د یو حدیث انتخاب کوي او هغه په شروط باندې برابرۍ دی کتاب کې چې لیکي نو داسې نه لیکي نن خو چې مونږ یو ټکی لیکو کنه نو بس که هر حالت کې مو لیکه امام بخاری رحمت الله علیه د یو حدیث د پارا د لیکو نه مخ کې او 10 چاردام کوي بعض محدثین وایي چې غسل وکاو نو بیا 2 رکعات نفل کوي نو بیا استخاره کوي نو بیا حدیث دلته لیکي ښا پدې وجہ دا یاد ساته محترمو اندازو لګوي چې پزرګاو احادیث دې سړی را جمع کو نو د بددي د پارسونه نوافل کړي سونه استخاری به کړي دا امام بخاری رحمت الله علیه د دړم بني تربیت د والدې کړي لري د هر یو کامیاب انسان د په کامیابی کې د مور کرداري ښا ځکه د مور د غیګه چې دا د بچی د پاره لومبنه درسګا ده نو کله مور دیندار ده مور کې تقوا ده د مور د قران سره مینه ده دا مور د بچی د قران تلاوت کوي نو ماشوم چې پغی کې د مور دغه په ذهن کې هغه چیز انسټالیږي ښا هغه د دینداري وینډو پکې انسټالیږي او چې کله یو زنانه ده داغي پغی کې ماشوم دی سار او غرمه او ماخام غانه بجانه بربند تصویرونه ډرامې او فلمونه او ګډاګانې او بے حیايي نو تاسو خیال لري محترمو دا یو لس اتکاله وشو کنه په ار یو کلی کې د پښتنوم چې الګ لغون ترالوي شي الکه سکار کوي لکونه روپې ګټي نوغه پیسې په ګډا باندې ګټي ښا اګلوکار شوی دی جی وای خدان ته ډیر زیات پینس پیدا کړی دي او ډیر غټ خلک ګوري او پیسې ولا ورکی یو شپې لکونه روپې داولې دا په والدینو کې بيدینی راغله نو بچو ته هغه بيدینی منتقل شو نو د امام بخاری رحمت الله علیه ابتدایي تربیت هغه د مور کړی دی د ځان سره مکی ته راوسته بیا تینا والدین تلی دی او د مکه کې پرې خو دی الله اکبر کبیره دا امام بخاری رحمت الله علیه مکی ته راغلی ته دین حاصل کړي نو مدینه منوره ته تللی دی نو بیا په دنیا کې ګرځیدلې یو وطن ته بلاړو او چې کله بتلو نو د مور به ورتا واړه واړه ککوړی دا جوړ کخه
واړه واړه ککوړ به ولا جوړ ک نو بو سره د بلا مودو داسې مدرسو کې دا نن سبا چې کوم سہولیات دي دا سہولتونه خو نو کنه نه داسې د کلیوالو د طرف نه وظیفه را غونډې دلو نه په مدرسه کې لنګرې وي طالب به استاد پسې تلو سبق ته به ورته ورتلو بیا به ځان خپله مخه کوله نو امام بخاری رحمت الله علیه بچ یو ملک ته لاړو د استاد نه به دین زده کو حدیث به زده کوله نو درځ به یو ککوړې د دریاب خواته بلاړو ځان له به دی خوا وبت نه راواړولې پغه وبو کې به هغه ککوړې پوس ک پلپ به هغه وبوس کړي دا به دغه درځ ډوړای وخه دا به دغه خوراکو نو چې میاش دو درې به الته کې تیر ک د هغه زید علماو نه به علم زده ک بیا به بل علاقې ورلو کور ته براغه د مور زیارت به وک مور به تنور ک کوړی تیار ک او دا وخت امیر المؤمنین په الحدیث تنا الله جوړ ک الله ورته یو قوي حافظم ور کړی وا او دا امام بخاری هغه سړی دی د تذکره ولیکو مونږ او تاسو نن په دې فارمولو کلی کې که زمونږ د علما راغلي کړه دې لاکې دا مشران او کشران نارینه او زنانه راغلي مونږ نن د امام بخاری میلمانی وګوره ښا نو نمک حرام کی ګبنا احسان فراموش کی ګبنا په مونږ د امام بخاری احسان دی دا دون مجموعه پشپاړس کال کې مونږ او تاسو د پاره راجمع کړی دا اے محترمو دا هغه نیک سیرت انسانو امام بخاری د په حالات زندگی کې راضی دی وای چې زه په خبد باندې پوي شوی ما نو مغتبت احدا ما چرته د چا غیبت نه دی کړی تاسو په ما او تا کې څوک دا داوا کولی شي چې ما د چا غیبت نه دی کړی بلکې په کومه علاقه کې چې زیات تر د اهل حکم ډیر شي نو یو بل ته کرړام کیخه الله اکبر کبیره بیا سود ناراضي برداشت نکېږي د حسد شکار شي د کینې او د بغض شکار شي زړه کې روحاني مرزونه راسېوا شي دا ولې دا بل مان په بر لاړو ولې دې بل ترقیو کا ولې دې بل غټ درس دی ولې دې بل غټه مدرسه ده ولې ډیر شاګردان دي الکه خوشاله شپه کنه کته د الله د پاره د دین مهنت کې نو کته ته یو تن دی بل ځای کې زر تن دی ته په خوشاله امام بخاری رحمت الله علیه ویا زما د رب نه دا امید دی ما نه بد غیبت باره کې تپوس نه کیږي دون نیک انسان دی نو بعض خلک راولګي د امام بخاری خلاف پراپیګانډې شروع کی مقصد په کې څه دی دا یاد ساته محترم او غي خپل کار سنا سکی خو دی خو زمونږ د علماو یو لوی کردار دی دغه پتنو ته د صد سکندری غون تکلک ولاړ دی د هغه پراپیګانډ مخ کې نه پریدي او داغي خو علمی عقلی نقلی انداز سره داغي تردید کوي خلک راولګي دا اوس نه دا ډیر د پخوانه لګیا دي خو سوشل میډیا ولا لغونتا اغي وایرل ک تاسو امام بخاری ته د پیغمبر درجه ورکوي چا وی چې دا پیغمبر دی مونږ د صحیح بخاری دی پاکو امام بخاری رحمت الله علیه نور کتابونه هم لیکلي دي جزء قرات خلف الامام جزء رفع الیدین دارنګه ادب المفرد د امام بخاری رحمت الله علیه یو ډیر زبردست کتاب دی پای کې کمزوري روایت هم شته خو صحیح بخاری د امام بخاری دا داسې مجموعه ده چې د یو حدیث د پاره د سفری کړی دی د یو حدیث د پاره محترم د ځان کړهولې دی او دا مجموعه د صحیح بخاری پدې وجه پدې کې چې سونه هغه روایت دي نو هغه د پاره د شرطونه چې مقرر کړیو دا نه بغیر پکې بل روایت نه دی را نقل کړي او ګوره صحیح حدیث بئی خو د امام بخاری د شرط برابر نه دی نو داغی نے ترجمه الباب جوړ کړی دی داغه حدیث د الفاظونه او په بیا رستو پر روایتو کې هغه نه دی ذکر کړی روایت صحیح دی نو دونه قربانی کړی د محترم مسلمانانو او ډیر د احتیاط ژوندۍ تیر کړی دا امام بخاری
د احتیاط باره کې بعض محدثین ذکر کوي و یو پیر امام بخاری رحمت الله علیه اگر روانو په کشته کې سفر کو یو تیلې ور سره وا پای کې ساشرپې وي نو ارزه کې خلق ملاویږي کنه نو اے محترم مسلمانانو یو تنو هغه چې امام بخاری سره دا تیلې ولیدا چې پدې کې خو پیسې دي نو د خوا تراغي ورته وی مولانا صاحب دې تیلې کې د سرسدي وی په دې تیلې کې را سره اشرفې دي سون دي دون دي سړی غلی شو هغه زه بدل کې لګرستو لاړو او چې کشته سفر کو نو اعلان یو کې ایماندارو ضمانت دا قسمت تیلې رو کښوي دا دون پیسې دي پکې قرار څنګه لالیان خلک ملاويږي کنه الله اکبر بیا تعالی کا حق پرستو سره دا چلونه کې حق پرست بدنامه دا یاد ساته محترم مسلمانانو د چا د بدنامولو کوشش مکوي ښا د چا د شرمولو کوشش مکوي کم خلق چې د بل چا خپي وي کم خلق چې د بل چا عزت اخلي دا انسان الله په خپل رسوا کی خپل لپا کول پکار دی د چا عزت د چا ترقې دي ته خپکید نه دی پکار امام بخاری رحمت الله علیه پوښو ا کشته والا هغه سړی ته وای چې پریشان کېګما نه چا چا تله او نه چا چا راغله بس دغه کشته ده او دغه مرګری دی پکې تلاشی به شروع کو چې چا سره ستا دغه تیلې برآمد شو ابد ټولو غلی هغه ودای سیدا تلاشی شروع شو امام بخاری خواته چې تلاشی کوون کې رالو کنه امام بخاری غلی غونټه غونډه تیلې دریاب تور غوړ چا سره غلا برآمد نشو اغه ټول کشته والا کسانو سړی خملامت کو دروغ جنا دوکا مارا اسه دروغ وې ورته حق پر شرمین په خپل سم شرمېدوخه سم ذلیل شو خلکو کې دا اغه سترګو کولاولو زې پاتې نشو بیا سړی لک سات پس راغی امام بخاری ته مولوی صاحب پیسې غوټه دي څه کتا سره خوشیزو هغه ته مې دریاب ته ورځو ودا ولي ودا مې دې د پاره ورځو کما ډیر قسمونه کوله ما ډیر خپل صفای پیش کولې کنه خودونه به یو تن نیم خدا خبره کوله کنه چې دې لا مونږ ته مسلې کوي او هغه غلا کړي وا نو ما وی چې څوک په ما باندې الزام اون لګي ښا دون د احتیاط زندگی په دې وجہ بعض علما وی ځان بر تومت د زینم ساته دا سيزه کې بناس تولاړه نه کې چې خلکو ته د اعتراض مکمل وشي دا کمی بچي فارغيږي دیله بنندا مدرسې نه د عزت صادرونه ور پسره ولي شي دیله بنن سندونه ور کولی شي بچو پکې مشکات المصابیح اختتام تو رسو دلته ترجمه کیږي د دې والدین دي دا شکار بنه کوي چې خلک وی دا مدرسو والا بداسي دا بجګانی بداسي دا د دې باجی دا مور چې دا شکار کوي د دې عالمي جینې دا پلار چې دینو دي دا شکارونه کوي ځان به د هر قسمه د تومت د زینا بچکول پکاري اے محترم مسلمانانو خپل احتیاط به پکاري نو دا امام بخاری رحمت الله علیه دا مجموعه تیار کا اولوی خدمت یو که محترمو دا یاد ساته اے نوجوانانو د سوشل میډیا دور دی که چرتا تاسو داسې خبرې واورېدې چې امام بخاری څوک د گریوان نه نیسی په هغه خبرو کې مرازه ودا بس کراس کوا د امام بخاری پسې چې خبرې کوي کنه دا اصل کې د الہاد فتنه کې دن نشوي دی الله نه مني دی قیامتم نه مني دی آخرتم نه مني دی احادیث مبارکم نه مني خو تاسو دل ته پدې کې انخلی را دې کې امام بخاری دا حدیث ذکر کړي نو بل زیدا ذکر کړي نو دا حدیث د قران خلاف دی دا یاد ساته مسلمانانو په حدیث مبارکو کې مستند احادیث مبارکه دا د قران خلاف نشي کېږي ښا د الله او د الله د رسول خبره پدې کې تضاد نشي کېږي
نو محترم امام بخاری رحمت الله علیه کتاب شروع کړو لومبني باب بدل وحی د بدل وحی نه شروع کړو د نور محدثین انداز جدا شیخ تقی صاحب حفظه الله فرمایي دا صحیح بخاری او داسې کتاب دی دا د دینی مسائلو د پاره یو پورا انسایکلوپیډیا ده دغه چې ور ډوب شي دغه دینه بیا سو کراوتی نشي ښا ار یو روح پکې سړی ته مخه تکیږي نو ګوره امام بخاری رحمت الله علیه شروع کړي د بدء الوحینا دا خبره د عام مسلمانانو هم زده کوي په خوا به صرف د قران درسونه وو اب خلکو بداغي خلاف کول نن هغه علما او مهنتونه وکړه د قران د درسونو سره سره د احادیثو د کتابونو درسونه دي ښا دا په یو علاقې والو باندې د الله رب العزت غټ احسانی چې یو خوا د قران درس او د احادیثو درس د فضایل او حلقې د دې ډېر برکات او اثرات اے محترم مسلمانانو دا صحیح بخاری امام بخاری ولا لومبني چپټر هغه عنوان ورک بدء الوحی ګوره مشکات شروع په کتاب الایمان سره دی امام مسلم رحمت الله علیه دا سند نه خبره کوي دا رنگی نور محدثین سوک دا طهارت نه باب شروع کئی سوک دا اوقات و صلات نه کتاب شروع کئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا ټول محدثینونا یو جدا طرز اختیار کا زما استاد انسازی کئی چو گوره دی پس دارستو که می خبری دی کنا دا دا وحی نه ثابتی دی او دین با اغی چه دا وحی نه ثابتی دین با کمی تا پلان کیسه ویلی او بابا ویلی او کاکا بدا سے کولو نیکه بدا سے کولو په خوانه زموږ دا ترتیب دا سره روانو نجی نه که په وحی سره ثابت نو هغه بدینی چې وحی سره ثابت نو هغه بدین نه خبره مو سمجھ ترانه له محترم جګړه را ختمه کی اختلافات را ختم کا الک دا دیوبندی دی او دا بریلی دی او دا پلان کی دی او دا پلان کی دی امت ټول منتشر کو ښا الک هغه د بریلیانو مدرسه د نو مزورتا د دیوبندیانو مدرسې تزا نمونګ او تاسو ټول د نبی علی السلام امتیان یو سو محترمو ګوره محترمو یو سړی دی هغه د بریل کلی اوسیدون کې دی نو که څوک دا بریلی دی لکه دا ثوابیوال دی دا مانیروال دی او دا د فارمولو دی نو په دې خو سړی مسلمان او کافر کیږي نه محترمو دارومدار د کامیابی په ایمان او په عمل صالح سره دی د بریل کلی لوی لوی محدثین او لوی لوی مفسرین لوی لوی علما پاتې شوي دي د بریل کلی د سید احمد شهید رحمت الله علیه دا د بریل علاقې نه و دا د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه د کاروان امیر نو او هغه د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه قافله په دې فارمولو په دې علاقو باندې راته را شوې ده په هغه پنځتار باندې داسې سواد تم تلی دي د خوا کاټلنګ او زموږ علاقو باندې رستم مچی دا د شاه صاحب قافله په دې علاقو باندې تیر شوې ده نو پای کې چې سید احمد بریلوی رحمت الله علیه نو کافر شو چې نوم سره بریلوی خلک لیکي بریلی یا که یو سړی دی هغه د دیوبند کلی دی غختیم نه مني رسولم نه مني قیامتم نه مني او د دیوبند کلی دی الکه دا د دیوبند دی نو د دیوبند کلی چې شو دی په دې جنت تلل شي محترم ها چې یو سړی مسلمان نه دی د دیوبند په کلی کې به هندوان هم پاتې کیږي کنه نو هغه دیوبندیان هغه هندوان دیوبندیان دي کنه دي نو مسلمانان شو دیوبندیان شو دا مړه د پیغمبر امت ته تر به تر کړه یارا دا دیوبندی شو دا بریلی شو زمون پیغمبر وای من قال لا اله الا الله یو حدیث پاک کې راځي نبی رسول سلام فرمای من کانا آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه سوک چې د دنیا نزي او د دنیا نه د تلو په وخت کې په دې جبا دړه د خلاصا لا اله الا الله کلمه را نو دا جنتی دی کدا دار کلی دی مړه الله اکبر کبیره نو نن مونږ ته دې پریشانی جوړه کړې ده محترمو
دلته خو الحمدلله قاری راحت صاحب دی او داغي ملګری مولانا اجاز صاحب دی نور ملګری دی علاقو کې مهنت کوي مولانا عبدالمالک صاحب دی خو بعضی علاقو کې کته یو ماشوم تیار کی پلار ته وی چیرې دا بچیم ته مدرسې تراکا نور خلک وته وی الګه ګوري بریلیانو سره داخل ک دیوبندیانو سره ما داخله وا سو ګوري دیوبندیانو سره داخل کا خو ما داخله وا دا څنګه د افسوس خبره ده او دا نن زموږ د مسلمانانو د پاره د اهل علم د پاره یو لوی چیلنج دی ګوري او موږ سره دی ګوري د دې جواب نشته په دې وجه د دین اسلام خدمت پکار دی امام بخاری رحمت الله علیه ابتداء عنوان قائم کا چې دین بګوري اغه یا چې په وਹੀ سره ثابتي چې په وਹੀ سره کوم خبره ثابت نه یا چې کوم خبره په وਹੀ سره ثابت نه هغه به دین نه یا ډېری خبر شتا ډېری کیسې خلق بیان نه یا هغه ثابت نه دین او هغه ګوري دین نه دی ښا بل یو خبره توجه مشته محترمو د چا چې توجه نشته لګلاس اوچت کې حاجی سو کسان زه د ډېر رشته لګو نشته ښا اے محترمو مسلمانانو بل یو خبره امام بخاری دا سه اونوي چې بابون بدء القرآن چې د قرآن آغاز څنګه شوی و د قرآن په ځای وਹੀ ذکر کا د قرآن په ځای څه ذکر کا وਹੀ ذکر کا اشاره پکې وکا چې ګوري دا وਹੀ په دوه قسمه راها یو وਹੀ قرآن دی او یو وਹੀ احادیث دی ګوري ځکه ډېر خلک داسې شتا هغه دی احادیث ته وਹੀ نه وي او دې دور کې ډېر زیات دي هغه حدیث نه مني دا حدیثونه انکار کوي اے محترم وي مونږ قرآن منو نو چې قرآن منی وې ته خو مزن کې بیل مازه بیا او دسا مونږ او دس نه کوي الګ ته وې ز قرآن منما نو قرآن کې چې راځي اقیم الصلاۃ دیوی د صلات نه مراد منځونه نه دي کنه ښا ګور صحابه کرام دا اقیم الصلاۃ نه منځونه مراد اخلي تابعین تنا منځونه مراد اخلي تب تابعین حتی چې تعامل د امت په دې خبره باندې دی دا خبره تواتر سره را رسیدلې ده چې د اقیم الصلات نه مراد منځونه دی لکه د نن زمانی چتا د ځان یو ریسرچر یو فتنګر هغه ورته وی د دینه مراد منځونه نه دي هغه پس روانه د دې زمانی یو د الله او د الله د رسول نه لري په فتنو کې مبتلا ستن ته داغي خبره منی د اسلاف خبره نه منی او د کوم خلکو چې د اسلاف نه اعتماد پورته شوی دی هغه دارنګي فتنو کې مبتلا شوی دی کله د مزنه انکار نو ته قرآن څنګه منی په دې وجہ دا زمون داوا ده چې کوم یو سړی احادیث مبارکه د نبی علیہ السلام نه منی دا سړی د قرآن نه منکر دی خبره مو خیال ترانه لا دا خپل بچیرک علماء سره کېنوي ګوري د میډیا او د فیسبوک او د سوشل میډیا مولایانو نه ګوري لګزان ساتي ښا چرته ګوړه کې به د زهر درکړی یا اے محترم مسلمانانو امام بخاری رحمت الله علیه د دې خپل کتاب شروع کا په بدء الوحی سرا او بیا پکې داغي نارستو کتاب الایمان د ایمان نه شروع کا بیا ورپسې علم ایمان به هغه معتبري چې دا ګوره د علم پرانا کیا حسنت به علم شیخی کې نو دا کو پرې بس دی امام بخاری رحمت الله علیه بیا کتاب العلم کې یو عنوان قائم ای امام بخاری رحمت الله علیه ویا چې د علم درجه د عمل لمخ کې دا ګوره ښا ته چې یو عمل کې باب دی په بیان د علم کې قبل القول والعمل ته یو خبره کې دا خبره مخ کې نه علم حاصل کا ور کله چې ته خبره کې کنه لکه دا خبره تول کوا ما سره په دې خبره ثبوت شتاو کنه دلیل شتاو کنه چانه می وریدا هغه بیانو ما نبی علیہ السلام فرمائی کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع سنی سنائی خبری پلان کی سے سنا ہے اور پلان کی پرماتا ہے اور پلان کی او ڈنگرے نہ محترمو سنی سنائی خبری بن کے ته یو خبره کې ته یو عمل کې
د دین مخ کې داغي علم حاصل کا، او چې علم دی نی حاصل کړي بے علم شیخی کې نو ټکرې بوي ښا، بے علم شیخی چې کې ټکرې بوي. هغه دورونو یو عالمو یو اسی دیندار سړیو، دا عالم روري چرتا پس اهم کار باندې تلې اوس وخت د پاره بهر چې واپسې کې راغی. هغه ډیر نیک انسان چې و هغه روري هغه ډیر پریشان و او ډیر خراب شوی و، جړې کولا. هغه رور ورته وی غ عالم چې کله راغی چې بای صاحب دا ټول داسې حال دی او ډیر جاړې او ډیر پریشانې. وی رور ته تاسو پته ده ته چې لاړې زمانه یو لوی جرم شوی، یو قتل رانه شوی، یو عظیمه ګناه رانه شوی ده. خرور سو ګناه درنه شوی ده. وی زه داسې په لاره باندې تېرېدمه یو منګک مې د خپل لاندې راغلی و، منګک رانه مړ شوی. نو بس جاړم چې خدای مې بخي وکنه. هغه منګک مې دار جیب کې نن یو میاشي پوره شو، د جیب نه یو ګوتې راوېسته ښا ډډوزي دی پکې ښا. اوس چې ستا په جیب کې ښا مرداره پرته ده ستا موس کېږي. میاشو شو او دغه ښا پس ښا ګرځي او جاړي یا الله معافي راته وکړې منګک رانه قتل شوی دی. هغه ورور ورته پاګله ستا د منځونه هم نه دي شوي ښا، تا ته د دغې غم نه دا غټ غم دی چې تا دا یو میاشت کې منځونه کړي، دا منځونه دي په پلیتې کې کړي دي، جامې دې څښه ځان سره دې منګک ګرځاو په جیب کې. دا ولې دته علم نه و که نه پته ورته نه وه. نو تپوس کوه، ځکه خو الله رب العزت فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. د علماو نه تپوس کوئ، د ځانه مفتي مو جوړوه. بعضې عوام خلک به د ځانه مسلې شروع کړي یاره پلانکي سره زما په سب کې مونځ نه کېږي. ستاسو کلي کې داسې خلک وایي که نه وایي؟ فرض مونځ ته نه راځي، جومات ته نه راځي، یاره زما مونځ په سب کې نه کېږي، دې کې دا پلانکي دی. هلکه دا د کوم ځای نه مفتي اعظم راغلی دی، دا د کومې غاړې شیخ الهند راغلی دی چې دې فتوی ورکوي. که ته تپوس وکړې د بسم الله معنی راته ووایه، د بسم الله معنی ورته نه ده معلومه، د ځانه به مسلې شروع کوي. نه محترم امام بخاری التا کتاب العلم ذکر کا، بیا وسر نور متعلقات شروع د وحی نو د ایمان نو کا، نو کتاب خپل ختمی اخر کې ګورې یاد ساته کتاب التوحید، اخر د بیا په توحید باندې کو کتاب ختمی ورې هغه ایمان او توحید دا یو خبره ده چې زی نو ګورې د توحید مسلې ته برازي، د دې توحید نه بغیر ګورې کار نه کیږي. ښا اے مسلمانانو کا عقیده د توحید دی نوا علم دی پکار نه راځي. څنګه خبره مې وکړه دا خبرې زوت کې شاباس چې کله عقیده د توحید د عوام الناس جواب راکوي چې کله عقیده د توحید نه نو علم پکار راځي. بیا تا غټ پټ کې والدي تا د مدرسې نه یو 1500 جنکه فارغ کی هو عقیده د توحید پکې نشتا، دغه مدرسې څه فائدہ نشتا، دغه علم څه فائدہ نشتا، دغه درسونو څه فائدہ نشتا. تا بچی حافظان دکو قاریان دکو. اے محترم مسلمانانو عقیده د توحید پکې نشتا، غنې پسې مزه، رش روش پسې مزه، شو شا پسې مزه. بعض خلک یاره پلان کې مدرسه کې دا چل دی او پلان کې کې دا چل دی، علی کا عقیده د توحید پکې خی. زموږ یو قاری صاحب یو درس ته تلو، درس ډیر مشهور و، ماته سورۃ اخلاص شروع کا او په قل کې لګیاو شیخ صاحب چې دا قل پاسل کې او قل دی هو ضمیر شان دی او ضمیر شان دی ته ویو، ضمیری قصه دی ته ویو چې مرجع داسی او مرجع غ شانتی او لګیا شو مبتدا داسه او خبر هغه شانتی او جاری مجرور متعلق دی پوره. وی ګوره سورۃ اخلاص کې نو توحید نوم وانه غستو هغه نوم قدر، نو چې تعالی په سورۃ توحید کې توحید په نظر ناراضی کنه ادي زه پوخ مسلمان هم ګوره ښا دا غریب شرکیات نه پیژني، د شرک نه بزان څنګه ساتما، د شرک سره خو اعمال سوزي، د چا په عقیده کې چې شرک را دن نشه تمام اعمال تباہ او برباد. اے د دې لاکی مسلمانانو تاسو خوش قسمت یې، الله تاسو ته د توحید عالمان نصیب کړي. ګوره ښا د دې قدر کوي، د دې مدارس ته هغه نور رواج ورکې
چې د توحید دا مسله د الله دا مسله دا نورم خورشي د سورۃ الاخلاص دا مسله چې دا نورم خورشي دا بخاری دا صحیح بخاری دا کتاب دا چې امام صاحب ختمي په کتاب التوحید سره ختمي چې دا مسله ټول عالم کې خورشي چې شرکیات ختم شي بدعات رسمونه رواجونه ختم شي د دې لپاره خپل مال لګولم پکاري د دې لپاره به وخت ورکولم پکاري د دې لپاره بدن کړهولم پکاري څوک بری تیاری کې خیری چې دا د الله د یو والی مسله دا خورشي ځکه محترم مسلمانانو دا موای چې بس مونږ په خوا د مسله توحید ذکرې دا او بس اوس د دې ضرورت نشتا او اوس مونږ فارغ شو سو کوئی علم نه فارغ شو سو کوئی درس مو کړي عقیده مو برابر دا بس کیسه ختمه نوې وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہا د آرام وقت نشتا دانا چې بچے فارغ شو اوس کیسه ختمه نہ فراغتون نشتا وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے لا ډیر کار را ته پاتې دی ښا اوسم په معاشره کې شرکیات شتا اوسم داسې علاقې شتا چې هغې باقاعدګۍ سره د قبرونو نه غیر چاپېره تاویږي اوسم داسې علاقې شتا هغې مصیبتونو کې د الله نه علاوه بل چا ته را مدد شه چغې ویه اوسم داسې علاقې شته محترمو چې هغه په خپل حاجتونو کې پیران را مدد کوي اوسم داسې علاقې شته چې په رسمونو رواجونو په بدعاتو باندې هغه معاشره الته ګنډلې شوې ده نو وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے توحید هغه اتمام خو نه دی شوی تر سو پورې چې د الله قانون د الله پزمکه نه دی رایت شوی نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے نو ګوري آرام چې بس مونږه فارغ شو بس بک شران لګیای جی بدا بچے فارغ شوي او بس بدا مهنت کوي نمون ټول تب مل جل کر مینا محبت سرا یو بل تبخکر ناړه مو د یو بل عزت به برداشت کو بلکې د یو بل عزت بخپل عزت ګڼو د یو بل جامعه مدرسه دا بخپل ګڼو محترمو او کنا خپل میز کې مو یو بل تخکر عامل شروع کا بس کار بیا پاتې والا بیا ته توحید ته رکاوټ بیا ته سنت ته رکاوټ بیا ته پدې کې دغه غلط خلکو د رسمیانو رواجیانو غټ سپورټر او غټ ملاتړي دا سره څوک وعده کوي چې په خپل میز کې به یو بل تناړه میګو ان شاء الله خپل خپلوان مسلمانان موحدین خپل مشورې والا مرګري مینا محبت د چانه به الله زیات کار اخلي د چانه به کم کار اخلي د چا به غټه مدرسې د چا به وړه مدرسې دا ټول زموږ جامعات او زموږ مدارس دي نو امام بخاری رحمت الله علیه چې دا خپل کتاب ختمي کنه محترمو په دې کتاب کې اکثر امام بخاری په غلطو خلکو رد کړي دي سیکړي محترمو نو دام دا دین یو عیسا ده ښا د غلطو خلکو تردید کول چې کوم یو سړی ویر زه خو نشم کولی زه خو غلط ته غلط نشم ویلی زه خو ویني ته وینه نشم ویلی زه خو تیارې ته تیاره نشم ویلی زه خو باطل ته باطل نشم ویلی دا د دین ناقص دی ښا مونږ چې قرآن او سنت وګورو احادیث وګورو دا وګوره امام بخاری د ده په زمانه کې داسې خلکو چې هغه متجددینو ښا په هغه دور کې متجددینو او اوسم هغه خلک شته هغه معتزله هغه کرامیه هغه جهمیه هغه په دې دور کې مشته الله اکبر کبیره څوک دا سوشلیزم په نوم سره څوک د کیپیټالیزم په نوم سره څوک د لیبرالیزم په نوم سره اے محترم مسلمانانو ننم هغه خلک شته د امام بخاری په زمانه کې خلکو هغه ویل چې کومه خبره زمونږ د عقل منی نو داشتا او چې عقل کې ناراضی نو هغه نشتا لکه دا غینه یو د معراج واقعا وا دا مخکې ماغه خلکو نه تسلیموله ودا پیغمبر خوب لیدلو دا روحانی معراجو نه محترمو دا رنگی د قبر عذاب هغه وخت معتزله ویلا چې سړی مړ شو ډډ باډي دلته په قبر کې پاتې شو روح علیین تلاړو نو دې ډډ باډي ته عذاب څنګه ورکول کیږي الکه دا عذاب تور کې او کله ور کوي عذاب ورکون کې څوک دی
ان الله علی بس کیسه ختمه یارا ته چې قرآن منی اے متجددا ته چې قرآن منی ان الله علی کل شیء قدیر بس کیسه ختمه یارا معراج ته پیغمبر څنګه بوتللی شو ان الله علی کل شیء قدیر الله دې ډډ باډي ته عذاب څنګه ور کوي ان الله علی کل شیء قدیر بس کدا آیات معنی قرآن معنی نو کیسه ختمه او معلومی کی تو قرآن نه معنی خو اسی خلکو کې د فتنې خوراولو د پاره وي بس قرآن کافی کتاب دی کنه اے محترم مسلمانانو الفقيه والمتفقه دا یو کتاب دی د خطیب بغدادي رحمت الله علیه هغه کې یو واقعیا ذکر کړی دا و یو تنو د شیطان سره دوستی جوړه شو نو دی شیطان نه یو پیره تاسو کو چې شیطان آشنا دار ته وایا چې یو ځای کې داسې عام نیک انساني ذکر اسکار دعاګانې کوي کنه هغه مړ شي نو ته پاغي دونه خوشحالي نه کې چیرې دا نیک انسانو ذکرونه کول نفلونه کول دعاګانې کولې ستاسو پروا نه خو چې چرته د قرآن او سنت عالم دین و پات شي نو ته ډېر زیات خوشاله خپلوانو له مبارکي ورکې چې لکه پلان کې علاقه کې د قرآن او سنت عالم وفات شي نو شیطان وته په دې باندې پوهه کم ښا و یو پیره ځان سره د ملګری را روان کو یو نیک انسانو د علاقې ډیر اذکار دعاګانې به کولې نو داغه نه تپو شروع کو شرکا کاجی بابا جی دارا ته وایا چې الله دا اوس مکه او دا او اسمانونه په یو وړ انډ کې را دن کول شي نو غنه کې انسان په سوچ کې پریو د خدای سو ته وې مجدا او اسمانونه او په یو وګي کې خو یې رزه پاکستان شمولې سی وي پاکستان شمولې وی راځي عالم دین پسې ځو عالم دین ته لاړ وی آیا الله رب العزت دا او اسمانونه او دا عظمکه په یو اند کې را سماول شي هغه عالم ولا ډایرک وی دی کې څه مشکل دی ان الله علی کل شیء قدیر الله ته ما پی مشکل الله له څه مشکل شته دی نه شیطان ته وښنا پوښی کنه هغه ډیر نیک سړیو ډیر تلاوتونه ډیر ذکرونه خدای الله په قدرت کې شک وکړه چې دا بل څنګه او دا بل عالم دین نو زه په دی وجه باندې نو اے محترمو امام بخاری چې کوم دور کېو دا امام بخاری خلکو د کلی نه شړلې ښا د کلی نه خلکو شړلې د سو زایا په اخیری عمر کې هم دې او شړلې شو خرطوم مقام ته الته خپلوانو الته کې لاړو الته وته مسلې پیدا شوې هغه خپلوان وته ارادي خېنوي چې د دې علاقې دا ټول معتبر خلک به زموږ مخالفت کوي نو امام بخاری سوالو کو رب زه خو ډیر ستړي شوم تنگ شوم چې کوم علاقې ته زما نو ټیک د عزت امراته ملاويږي استقبال امراته کیږي خلک راته سوسو کلو باندې استقبال تم روزي خو ډیر خلک می د وطن نو باسم حکومت وقت سره رابطه کوي رپورټونه را باندې کوي خلاف پراپګاندا کوي نو یا الله زه نور ستړي شوم نو رب ما مکړې پاغه خرطوم مقام کې د امام بخاری رحمت الله علیه التکه وفات شو او بلتکه دفن شو دا پکې راضی محترمو د دین اسلام سره د قران او د سنت د دعوت سره دا لازمی خبرې دي په دې باندې بګورستړي کی ګنا دا پریشانه دا امتحانات دا په خوشاله سره برداشت کو وې زما د عمر سره سما د قران غمه په خندا دي تیرومه اسنه تعالی چا یو خبره نه کړي بیا سترګې مخېره کې درس ورنه کې الترته یو کاکا غوسه شو کې نه پکلاره مړه بعضی خيسته علما شتا الیکه درس کې یره درس خو به کول خدا خلق پکلاره کې نه مړه خلکو کې هیڅ قصور نشته قصور تا کې دی ته قران بیانوا یو تن ته بیانوا خپل بچی ځان ته مخې ته کېنوا هغه ته د قران درس کوا خپل رور ځان ته کېنوا یو سپینګری د شیخ قران د پنځپیر رحمت الله علیه واقعیت دین دی اوریدلی چې په ابتدا کې هغه به ګرځېدو په دې مساجدو کې په خپل کلی کې سو قوت نه کې ناستا ولنا نو بیا یو دو چرسیانو ته قران شروع کو کیسه اوریدلې کنه چې شیخ د پنځپیر رحمت الله علیه یو جمعه ته دو چرسیان راوستخه راځي قران برتوي ما الله اکبر کبیره بیا د جمعه ته امامان چې نور مولایان راغون کې به سړی خودل ته کې راځي چرسیان په قران راوړل دا بس کیږي بیا په محله کې یو باباو عقیده ډیره ګنده وا
هغه چې به کېناستو ام به وي د 11 ځوانه را مدد شي وی د 11 ځوانه ځمکې اسمان تا ټینګ کړي. مطلب یې څه؟ مطلب یې دا و چې دا مولوي صاحب دلته کې راځي که نه نو چې دا بابې اوس غلی ځکه دی خو لګیا دی چې هر څه کوونکي یو د الله ذات دی مخلوق څه نشي کولی. نو محترم مسلمانانو هغه مولایانو هغه بابا سره غوږ وجنګو چې یې لیکه ګوره دې ورته نه وي چې ستا دا عقیده ګنده ده ځکه د هغې د چا د عقیدو سره د چا د عمل سره د چا د غم د ښادۍ د آخرت سره سویمه وه د هغې خو د خپل ټکسس سره کارو هغه ته خو جیب ډکوا ترې جهنم ته لاړ شي. نو بابا ته په غوږ کې پس پس وکړه چې دا مولوي صاحب راځي دغه بدعتیان خلک وخا چې دا مولوي صاحب راځي دی وایي چې د 11 ځوان سم نشي کولی. وی بابا وی ښه وی دی خو زما په مخ کې وایي چې چل ورته وښیم چې په دې لوړې د جومات وباسم او که نه خو د شیخ القرآن اخلاق شیخ القرآن هغه بابا ته دا نه وایي چې او بې ایمان او مرتد او زندیق دا کسی می سواله ګورې پرېږده به ستا ملګري نه ښه چې په درسونو تقریرونو کې او بې ایمان او زندیق ته د پلانکي جنازې ته لړې تم مرتد شوی تم مرتد شوی. دا نه د پیغمبر اخلاق دی او دا نه زموږ د مشایخو اخلاق دی. دا چې ته د بل ځای نه راغلي څه بله ایجنډۍ تا سره ځان خوا کې کوي تا بدناموي. شیخ القرآن رحمت الله علیه چې درس ته کېناسته 2 چرسیان ورته کېناسته او دې کې بوډا خو هغې پوه کړی و برین واشنګ یې ورته کړی و. بابا کېناسته ووایي د 11 ځوانه ځمکه اسمان دې ټینګ کړي. بیا چې کله پاسېدو بیا وایي لویه ځوانه پامې سې شیخ القرآن ولې زندیق نه وایي مرتد ورته نه وایي بدعتي هم ورته نه وایي. ته خو لږ ځان وکړه محنت خو وکړه که نه. شیخ القرآن ولې په خپو باندې زور شروع کړو شیخ القرآن ولې په خپو زور شروع کړو. تا د قرآن د درس دپاره یو بوډا ته په خپو زور کړی ته خو وایې چې به ماری وله زور کړم. تا چې ته د یو بوډا اکرام کړی دی چې د قرآن درس ته نه راځي ځای ته ورغلی یا مونږ ورې کار نه کوو. محترمو یاد ساتئ خفه کېږو به نه مونږ د خلکو نه ګیلې کوو خو کار نه کوو. تا په چا یو کپ چیس کړې ده شیخ القرآن چې د زمانې مفسرو د زمانې محدثو د وخت تاجرو د وخت مناظرو د وخت مصنفو دونه لوی عهده وه د هغه محترمو هغه بابا ته په خپو زور شروع کړو. کار یې کول غوښته که نه مونږ خو وایو که راله غوا په پیو او که لاړه غوا پردی وه. بابا باندې قرآن داسې خوږ لګي لکه مار ته چې بیم وی ښه ازور ورته کوي. بابا به یاو بچی قرآن را باندې خوږ لګي اوس دی خو نه شو چې قرآن را باندې بد لګي. 2-3 ورځې ورته شیخ القرآن چاپي وکړه وي په 2 مرض باندې یو غاړې ته کېناسته د خپل اکابرو د دې تحریک چې رسستان نسبت دی د دې د مشرانو تاریخ لږ یاد ساته د هغې نه اوټ مه چلېږه کني فتنو کې به مبتلا شي. سبا به تم معراج پکې چا راوستی دی وی به چې تراویح پکې چا راوستی دی او حدیث پکې چا راوستی دی امام بخاري پکې چا راوستی دی دا پکې چا راوستی دی معجزې پکې چا راوستی دی د ځانه به لګیا تشریح به د قرآن کې بیا ګمراه به شي. نو په 3 څلورمه ورځ باندې باباجي او ګوټ کې کېناستو وی شیخ القرآن ته چرسیان وی چې مولانا صاحب استاد جی درس راته شروع کا کنه وی شیخ القرآن صاحب په تیز وی چې جمعه ته ما په بابا وباسه بابا باندې قرآن ډیر خوږ لګي او کاغله څه تکلیفي کنه مونږ بالته داغه خواته لړ شو. وی بابا وی بچی درلما بابا راغی قرآن ته کېنولو. په بل ورځ دا مولایان راغلی میټینګ دی چې بھائی بابا خو ولته د قرآن عاشق شو بابا قرآن بل خوا واړو اوس به مو یې لکه دې سره درسونو کې مکې نه بل خوا به دې واړي قرآن ته به دې واړئ د ګمراهونه به دې خوا را واړئ. نو بابا چې ناست دی دې خوا هغه مولایان بدعتیان عالمان نه وو د قرآن او سنت پوهان نه وو بس دکه د خپل ټکسونو سره یې کار و. هغې ګورار کوي شیخ القرآن ته ملګري وایي حضرت در شروع کې که نه نو شیخ القرآن دې مرګرو ته وایي دا بابا ډېر غصناک سړی دی ما سره غم دا دی دا خلک شور شرغب کړي دي له څه ونه وایي. بابا له وړ راواغوتي ته وایي تاسو داسې داسې حکم دی خو قرآن دی او دی خو جومات دی او تاسو شور کوئ زر د جومات ته وځئ سړي یې وتښتول ښه. نو اے محترمو مسلمانانو
امام بخاری خپل کتاب ختمی کتاب التوحید سرا هغه وخت کې داسې ډله وا چې هغه د ټول د اعمالو نه انکار کو. امام بخاری باب قائم کا باب قول الله ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. دا قرآن آیت دی زمون په ایمان دی. الله وی تل د انصاف بغدو پرز د قیامت. الله وی بس سیدا د هغه زمانه متجددین وبویلا چې دا روزه چې دنو د دې خصه جسم نشتا دا موس چې دی د دې جسم نشتا چې د یو سیس جسم نشتا دا بسنګ تللی شي. مونږه غوړم باندې خبره کو ان الله علی کل شیء قدیر. بس الله وی اعمال بتلمانو فبالراس والعين مدا خبره منو. بس بالکل زمون پدی ایمان دے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اللہ ویدا سے بینو بالکل بداسی بیچو چرا بداسی. زمون دوگے خطیب سے بیا دا اللہ پا خبرو کے با دا اللہ پا کارونو کے بکار نساتے بیا جدا بسنگئی سنگا دا اللہ پا کارونو کے بکار نساتے اور دا بجلے پا تارونو کے بکار نساتے خواہ اللہ پا کارونو کے بکار نساتے او بلا د بجلی چې دا سوچو دی دی چې دا ګوتې پکې ورنکې زوړان کړي به. بیا امام بخاری رحمت الله علیه وی وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. یاد ساته دا موتا چې دلته سکو دا را جمع شوی یو دا درس مو اوریدو دا حدیث مو اوریدو د دین دا خبره مو اوریدې. اے محترم دا ټول به تللی شي ښا او دې کې به درنوال راضی په عقیده توحید او په اخلاص سره. وقال مجاهد رحمه الله. ګور امام بخاری و امام مجاهد ویو. امام مجاهد رحمت الله علیه تابعی دی ښا نو تابعی والا ور کول او تابعین منل دا شرک او کفر نه دی ښا. بعض خلک کی تاسو پکې ولې چې وقال ابو حنیفه امام ابو حنیفه پکې داسې وای نو په خپل د امام بخاری مقلد دی اپ کې د امام مجاهد قول نه ذکر کوي یار پر خپل صحیح بخاری کې نورم د بلا تعبیر او تذکرہ شوی دا. القسطاس العدل بالرومیه دا قسط چې دی نو دا قسطاس د رومی جبه لفظ دی. په رومی جبه کې د دې معنی د عدل نو په رومه کې استعماليږي په عربی کې استعماليږي. ډیر ټکی دا سشتا جگہ په عربی کې استعماليږي لکه تنور نو تنور په عربی کې هم دی په پښتو کې هم دی. یا لکه جام حدیث د جام وګدا واقعیا دا د صحیح بخاری کې ذکر دا امام ترمذی هم ذکر کړی دا اګه دا لفظ د جام راغله مونږ پښتو کې هم جام وایو عربی کې هم جام. ويقال القصد مصدر المقصد. دا قصد دینو دا مصدر د مقصد دی او دا اصل کې مصدر او مصدر المقصد دی بحسب الزوائد. دا د طلباء خبرې دی. بیا د مقصد معنی عادل دی او قاصد معنی ظالم دی. امام بخاری رحمت الله علیه اخیری حدیث کتاب ختمی 14 کالو مجلس ختمی وی و به قال حدثنا احمد بن اشکاب. دا د استاد دی دا د مصر دی ښا التړمبني استاد امام حمیدی دی ال مکی دی. دا سړی مکی تم علم تتلې ګوره مصر تم تلې یاره سونه لری لری علاقې والیدي امونږ ته په فارمولو کلی کې راته استادان دي قاری صاحب دا غزین راضی دلته جمعه ته درس تنزو ته دې علاقې چې سونه مسلمانان یې که د نورو علاقو مسلمانان یې چرته چې تاسو مسجد کې د الله د کتاب درس کیږي وعده را سره وکړي چې به خامخا شرکت کوو. ها جی څوک څوک د کله وعده کوي الله کتاب ته بناس تکو او د توحید او سنت د شر قرآن رحمت الله علیه یو درس دی پای کې وي زموږ مرګري به هغه تني چې یا به بل ته قرآن وي یا به د بل ناوري. موږ وای ما خو دوري کړی دی بس بل چاته نه کینم ما خو سند اغست بل چاته نه کینم. د علم کې برکت نیخه د کشر درس کې کینا خوشاليګه دعاګانې کوا دا زړه ورته متوجي کوا چې دا زما کشر دی الحمدلله سونه خسته درس وکړه پملا باندې وډبوا. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. وګوره حدیث اخیری د ابو هريره رضی الله عنه پر روایت سره ختمي. دا په صحابه کرامو کې یو خود ډیر حدیث د نبی عليه السلام را جمع کړي په ډیر لږ وخت کې د نبی عليه السلام سره د ډیر لږ وخت راغلي دي. اے محترمو دی وی چې نبی عليه السلام فرمایي کلمتان حبیبتان للرحمن. د پیغمبر ډیره قیمتي خبره ده
کلمتان حبیبتان للرحمن کلمتان دو کلمی دی دو کلام دی مهربان بادشاہ ته د دی ویون کې ډیر محبوب دی ښا او زموږ د نسات مفتی صاحب الله دې صحت کامله عاجله نصیب کی زموږ مفتی صاحب ته دی الله په عمر کې ډیر برکت واچي سکاله د صحیح بخاری په ختم کې وی راشه امام بخاری د ولایت نسخه ذکر کوي ښا چې دا داسې نسخه ده په دې سړی د الله ولی جوړیږي خو چې د کم یو تن اراده یې چې د الله ولی جوړ شم کنه مونږ خو چې خوراک او اسکاک او لباس یو بس نور کیسه ختمه ده الله ولی جوړېدل کلمتان حبیبتان للرحمن دو کلمی دی دو کلام دی د دی ویون کی مهربان بادشاہ ته محبوب دی قرآن کې داسې نور اعمال شتا چې پاغي سره د انسان د الله محبوب جوړیږي ښا او زمونږ دی دنیا کې ګوره یو مقصد دا دی چې مونږ او تاسو د الله په نظر کې خرا شو چې الله ته محبوب جوړ شو اے محترم مسلمانانو نارینو زنانو پزلاو پازلاتو راځي چې نن دا اراده وکړو نن نه بعد به هغه اعمال او هغه کارونه تلاش کوما چې زه په د رب محبوب جوړ شمه دا چا سره دا اراده ده نن نه بعد به هغه کارونه تلاش کو چې زه د خپل رب څخه شمه چې زه د هغه ذات خوښ شم بس کله ارجا سره نفرتونه دي او چې زه رب ته محبوب شمه قرآن کې الله فرمایي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله د پیغمبر تابعداري کوي الله ته محبوب شيخه هر کار کې ګوره د ما پیغمبر څنګه طریقه اختیار کړی دا کله الله فرمایي ان الله يحب التوابين چې څوک توبه وباسي ګناونه تشوي نافرمانه تشوي الله غپکړي دی وی رب زمانن نه پستوبا زما بیتا نه خپه کوما دا سړی الله ته محبوب جوړیږي ښا يحب التوابين ويحب المتطهرين څوک چې د نظافت او طهارت خیال ساتي پدې دا انسان الله پاک ته محبوب جوړیږي دلته پیغمبر ویا دو جملې دي دو کلمې دي د دې ویون کې الله ته مهربان دی اے پیغمبر زری راته وای کنه پیغمبر علاوه نه نور د خلکو ورته شوق سیوا کوي ښا زمون پیغمبر فضائل وای زمون د ریون مشران وای چې یو کار کوي کنه فضائل کې استهزار کې ساته څنګه د یو عمل فضیلتونه مخه تکا د جمعات د زم مانزه تکور مې او دسو کو پدې بس ملاویږي زمون پیغمبر وای تا چې کور او دسو کو او د جمعات ته روان شوي پدې ار یو قدم د یو نیکی لیکلی شي په ار یو قدم د یو ګناه ډیلیټ کیږي په ار یو قدم د یو درجه پورته کیږي ته جمعات تلاړې لا یو 15 منټه شتا پریشان کیږه ما چې سونه وخت د جمع په انتظار کې د غټیم دی د پمانځ کی حسابيږي او بیا چې کله تا منځ وک ترسو پورې چې ناس تی 1 منټ 2 منټه 3 منټه ملائک دل دعاګانې غواړي ستا بزړه لګي ښا نو نبی عليه السلام وی دا دو کلمې دي یره چې په دې دوو کلمو سره الله ته محبوب جوړیږي کنه دا خو ډېر وخت غواړي دا خو ډېر ګرانی دا خو بل ست کاله کې زده کیږي پیغمبر وی ټینشن مالا خفیفتان علی اللسان دا ډېری اسانی دي دا ډېری اسانی دي په ویلو کې اسانی دي دا رنگي په دې کې صدا سے اگر درانو خروب نشتا اے پیغمبر زری راته وای کنه او چې دا دون اسانی دي نو بیا چې الته طول کیږي کنه الله وی چې اعمال بتلما چې طول کیږي دا بیا ډیر وزن بینی پیغمبر وی نه دغه ټینشن مالا ثقيلتان فی المیزان په طول کې ډیر درنی دي ښا د ترجمه الباب سره پکې دا ثقيلتان فی المیزان اعمال بتللی شي نظر راته وایا پیغمبر وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم څنګه سبحان الله وبحمده او په کتاب الدعوات کې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کوي چې نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د رز سل کرتا سبحان الله وبحمده اولستا د ګناهونه به الله معاف کی اگر چې د سمندر د زګ برابر اولی نه اے محترم استاد علاقہ کې دا جامعہ دا
دوی سره به کلک ملاتړ ولاړ د کوم بچو چې صحیح بخاری مشکات المصابی اختتام ته ورساو د خپل علم لاج بساته د دې لوپټو لاج بساته د خپل اداره به نه بدناموي غلط زینو نه بزان ساته کور کې به خدمتم کوي دانه چې زه عالم صاحب شوی ما زه به اوس لوخي نوین زما زه به زینه جارو کوما زه به سالن نه پخوما دا یادو ساته بهترین عالم آغا دا چې هغه په کور کې بهترین خدمتم کولی شي دا جامع خيسته طریقې سره وینځلی شي استری کولی شي سالن د ارچانه مزیدار پخولی شي کنه چې څوک دا وینا چې دا عالمان او عالمان خو تیار خوري دي ښا د دنیا په کار ډوبويږي نه الله تبارک وتعالى دې دا مجلس په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین